امام زهری فرمایي عجبا للناس تركوا الاعتکاف، په خلکو زه تعجب کوم چې دوی دا اعتکاف ولې پرې غوستی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د یو عمل مطابق داسې به کول چې کله د یو عمل وکړو نو بیا به کله کله پرې غوستو چې په امت باندې فرض نشي، واجب نشي. شفقت په بنیاد به کله کله عمل شروع کو، کله به پرې غوستو. خو اعتکاف مزدخل المدینه الى ان مات، چې کله مدینه منوره ته هجرت کړي دي در مرګ پورې اعتکاف نه دی پرې غوستي. په خلکو تعجب کوم دا ولې اعتکاف ته نه کینی. نن دا اعتکاف هغه اصل روح زموږ ستاره زندګۍ نه وته دی. افسوس سره وایم دسه ملګری بم پکې چې په خپل دغه زندګۍ کې به یو ځل به اعتکاف نه کړي. سنتو په نیت خو یو ځل وکړو کنه، دا ځل خدای مخرا کړی دا الحمدلله، مسجد هم شته، سہولت هم شته، دې ځل ته فائدہ واخلو. بس اعتکاف ته چې کینی یو څو پابندیان دي دا غي بخیال ساتي. یو مقصد دا چې ليله القدر شپې اجر ملوشي. دویم دا لأن الاعتکاف تقرب الى الله بمجاورة بيته. اعتکاف ته د ناس ته مقصد دا دی چې زما د الله رب العزت سره تعلق قوي شي، قرب پیدا شي، چې دعا کوم لاسونه خطا خالی ناراضي، چې یو اوخت ويوم الله می مسله حل کوي، د الله سره دسه دوستانه جوړ شي چې یو دوست په دوست باندې ځان قرباني. او بیا خو الله رب العزت دوستانه د سینه د چې پکې غداری وي، چې دسه تعلق جوړ شي چې بس سترګې نه اوخت ویږي چې ما مسله حل شي. والاعراض عن الدنيا، دک لس ورځې د دنیا د امورنا کارونو مکمل مخواړول، د دنیا کارونه نه کول، الله ته بس پرې بدل چې الله دراغه بزستا د درد نه نظم چې سو پورې زما د مغفرت اعلان نه کړي. علما فرمایي د معتکف مثال دا سره د یو سوالګر چې یو سوالګر خپل ځان یو ملک او خان ته مخ ته ورلړږي چې دراغه به نظم چې د سو پورې ما ته 15 روپے نه را کړي. یو خان او ملک په مې چې دا والا من 10 روپے والا ځه معاف مکا. مغفرت د الله وړاندې څه شی دی چې هغه په لکونو او په زرګونو خلک درو جماعتي په وخت کې بخي، مجرمان بخي، موت اول نشي بخلیسه او چې لږ خوځو ته سترګ نه وخت وې کم کنه، لږ خوځو توبه وباسم زه خو د تکبر دغه دروازې نه روزم نه توبه نه وباسو مونږه. یعنی دومره جرأت من شوی دي چې ګنام کوو او توبه نه وباسو. دا ډیره جرأت مندي ده، کم از کم چې ګناه درنه وشوه د توبه بار بار وباسه. نبی علیہ السلام فرمای مفهوم دا سره هر بنی آدم کل بنی آدم خطا، هر انسان نه بار بار ګناه کیږي، هر انسان نه. وخير الخطائين التوابون، او بهترین انسان کم یو دی، بهترین خطاکار کم یو دی چې بار بار توبه مو باسي. مونږ ذهن کې دا وسوسه ده چې مړه بیا را نه ګناه کیږي نو سره توبه وباسي، چې بار بار ګناه کول باندې نه شرمېږي، بار بار توبه باندې ولې شرمېږي.